اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة الكهف شروع ده. واقعه د خضر علیہ السلام او د موسی علیہ السلام شروع ده. نیمه واقعه مخکې درس کې بیان شو، اوس نیمه پدې کې بیانېږي. موسی علیہ السلام راغی خضر علیہ السلام ته ویا ما ته علم خو هغه چې تا ته خودنه شوی ده، د هغې علم نه ما ته صبر خراکه. نو خضر علیہ السلام ورته ویا نو ته صبر نشي کولی په هغې باندې. موسی علیہ السلام ورته ویل چې د الله اراده وي نو زه به صبر کومه، ستا نافرماني به نه کومه. خضر علیہ السلام ورته وویل که زما تابعداري کې نو زه چې کوم کار کوم د هغې تپوس به نه کې چې دا دې ولې وکړه. صحیح شوی. فانطلقا یمشیانې روان شو حتی تر دې چې دا راکبه سوره شو. دواړه روان شو، موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام. یوشع ابن نون علیہ السلام ولېږلو قوم ته حتی تر دې چې دا راکبه سوره شو فی السفینه په کشتۍ کې. کله چې کوز شو خضر علیہ السلام د کشتۍ نه خرقها سورې کړه هغې کشتۍ لره، یعنی سیرې کا یو تخته یا دو تختې ترې نه وویستل. قال نو ویل موسی علیہ السلام خرقتها یا سورې کړه ته دې کشتۍ لره ای خضر علیہ السلام لتغرقا دې دپاره چې غرق کړې اهلها اهل د دې لره. لقد جئت خامخا په تحقیق سره راتلو کړه تا ای خضر علیہ السلام شین په یو شي باندې امرن معنا چې منکرن منکر دی، طبعا هم ناکاره دی، دا طبعا بد کار دی، یا عجبا یو عجیبه کار باندې دی راتلو کا. قال نو ویل خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته الم اقول یا ما نو ویل تا ته ای موسی علیہ السلام مخکې انک یقینا ته چې لن تستطيع هرگز طاقت نه لري معید ما سره صبرا د صبر. قال نو ویل موسی علیہ السلام په جواب کې لا تؤاخذنی منی سمالرا بما پغه کار باندې نسیتو چې یاد وستو ما نه هیر شیو. ولا ترهقنی لا تکلفنی، ولا ترهقنی معنا لا تکلفنی ما مکلف کو مالرا تکلیف مرسو مالرا من امری د کار زمانه عسرا تنگی سختی س اشکال او شدت چې هیر شیو معنا. فانطلقا پس بیا روان شو یمشیانی لاړل حتی تر دې چې دا لقیا ملاقی شو غلامن غلام سره لکه. بعضې وایي چې دا بالغ و، بعضې وایي نابالغه و، بعضې وایي چې د 20 کاله و، دا ډېر سرکشه و، کوتاه طریقو لارې کې به شوکې کولې. فقتله پس قتل که خضر علیہ السلام دی غلام لره. قال نو ویل موسی علیہ السلام اقتلت یا قتل کتا ای خضر علیہ السلام نفسا یو نفس لره زکیتا چې پاک دی بغیر نفس بغیر د نفس نه، یعنی بغیر قصاص بغیر د قصاص نه، قصاص به جاری شوی نه تا دا قتل که. لقد خامخا په تحقیق سره جئت تا راتلو کړی ای خضر علیہ السلام شین په یو شیز باندې نکرن معنا منکرن عظیما منکر ناکاره باندې لوی ناکاره باندې راتلو که چې مخالف دی د ظاهر الشریعت. قال نو ویل خضر علیہ السلام لم اقل لك یا ما نو ویل تا ته انک یقینا ته چې لن تستطيع هرگز طاقت نه لري معي د ما سره صبرا د صبر، تا ته ما نو ویل چې صبر نشي کولی. قال نو ویل موسی علیہ السلام دریم ځل شرط ښه ان سالتک کچره ما سالو کو دینه بادان شین د سشي بعدها رست د دې دویم ځل نه فلا تصاحبني پس نور ملګرتیا مکو ما سره، نور ما ځان سره ملګری م پرېږده. قد بلغت په تحقیق سره ورسېدو من لدني د جانب زمانه عذرا عذر انتها ته ورسېدو دا عذر، بس نور بیا ملګرتیا مکو ما سره. فانطلقا پس روان شو دریم ځل باندې حتی تر دې چې اتیا راتلی وکړه اهل قریه یو قریې ته یو کلي ته راتله وکړه، ډېر زیات اوږې شوي و دي. استطعما طلبا طعاما طلب د روټۍ وکړه د کلي والا نه، کلی والا ته ویل چې روټۍ راکړه علی سبیل الضیافه په طریقې د میلمستیا. نو بېخونده کلی و د میلمه په قدر نه پوهېدو. نو استطعما طلبا طعاما طلب د طعام یې وکړو، طلب د روټۍ وکړه دې دواړو. اهلها اهل د دې قریې انطاکیې نامه وه، هغې انکار فابو پس هغې انکار وکړو ان یضیفهما دا چې میلمستیا ورکړي دې دواړو ته دې نه انکار وکړو. فوجدا پس مونده کړه دې دواړو فیها په دغه قریه کې جدارا یو دیوال یریدو چې اراده کړې وه دې دیوال یعنی یقربو چې قریب وه دا دیوال ان ینقض معنا ان یسقط چې سقوط وکړي پریوځي. فاقامه ای فسواه پس برابر که خضر علیہ السلام دې دیوال لره. قال بیا موسی علیہ السلام اوس تپوس کړي. قال نو ویل موسی علیہ السلام لو شئت کستا خوښوې
لتخذت خامخا به غستې علیه په دې دیوال جوړولو باندې اجرن څه تنخواه هسې موږ محتاج وږي وو د دې نه به دې څه تنخواه واغستې وه. قال نو ویل خضر علیه السلام باس هذا دا چې د فراق جدایي ده بیني په منځ زما و بینک او په منځ ستا وقت د جدایي دی. سأنبئک سوف اخبرک زر دی چې خبر به درکم تا را قبل فراقي مخکې د جدایي نه بتأویلي په تاویل او عقوبت دغه څه په تفسیر دغه څه ما دغه څه لم تستطیع چې طاقت نه لرو ته علیه په هغې باندې یعنې علی ظاهره په ظاهر د هغې باندې صبرا د صبر اوس ورته بیانوي. اول اما السفینه ارچا کشتی و بیړی چې ما سوری کا فکانت پسوا دا کشتی لمساکین د دو مسکینانو د پاره د مسکینانو د مسکینانو د پاره و یعملون چې دی کار کولو فی البحر په دې کشتی په بحر کې یعنی خلق به وړل او راړل په دې کشتی باندې به رزق ګټلو. فاردت پس ما اراده وکړه عیبها دا چې عیب جن کړم ها دې کشتی لره چې باقی پاتې شي ولې څه دپاره وکانه وراءهم و امامهم مخې د دې ته ملک یو بادشاه یاخذو چې اغستلی کل سفینه هر یو کشتی لره هر یو بیړی لره چې جوړه کشتی به هغه به یې واغسته په غصبا معنا په ظلمن په ظلم او په غصب باندې هغې سره به یو کال شپږ میاشتې به ورسره وه روغې کشتی به یې اغستې. نو ما دا عیب جنه کړه چې دا بادشاه تېنه دا کشتی وانلې ځکه چې دا مسکینانو د رزق ګټلو ذریعه دا وه بس. دویم نمبر و اما الغلام هر چې هغه هلکو فکانه ابواه مور پلار د دې هلک مؤمنین مؤمنان فخشینا منه فعلمنا پس علم راته راکړی شو من جانب الله د الله د طرف نه د دې خبرې ان یرهقهما دا چې گرفتار بکړي د مور پلار لره د هلکه طغیانا په سرکشي و کفرا کفرا یعنی کفر کې به واچي مور پلار لره مخکې نه موږ دا قتل کو چې مور پلار کافران نه کې فاردنا پس اراده وکړه موږ یبدلهما دا چې بدل کې به ورکي دی لره ربهما رب د دې دوانو سبب بدل کې ورکي ولدن ولد خیرا غوره منه د دینه دا کوم چې ما قتل کو زکاتن د جهت د پاکي او د صلاحیت نه واقرب او ډیر نږدې به رحمن دا د جهت د رحم نه د بل ولد چې ورکو مور پلار ته به ډېر رحیم وي مور پلار سره به د رحم معاملې کوي. بیا الله تبارک وتعالی بعضې مفسرین وایه چې لور ورته ورکړه د هغې نه انبیا پیدا شو. دریم نمبر و اما الجدار هر چې دا دیوالو فکانه و پس دا دیوال لغلامین د دو غلامانو دو هلکانو یتیمین چې یتیمانو فی المدینه په خاریه کې وکانه و تحته لاندې د دې دیوال نه کنزون یو تخته کنزون یو خزانه وه داسې خزانه لهما چې د دوانو د پاره وه وکانه و ابوهما پلار د دې دوانو صالحا ډېر نیک سړی وم نیکی نیک سړی و. امام ابن کثیر رحمه الله وایه د نیک سړي تر اوم نسله پورې خیر او برکت رسی د نیک سړي تر اوم نسله پورې خیر او برکت رسی. فاراده پس اراده وکړه ربک رب ستا یبلغا دا چې ورسیږي دا دواړه یتیمان اشدهما قوت د ځوانۍ خپلې ته ویستخرجا راوباسي دا دواړه کنزهما خزانه خپله وه همدا وه چې یو ورځ دا دیوال پرېوتو بیا یې دا خزانه ویستله د سرو زرو تخته وه په هغې کې لیکلی شوي و تختې کې تعجب دی هغه انسان لره چې مرګ باندې یقین لري نو خوشحالي څنګه کوي دا انسان په مرګ باندې یقین لري او خوشحالي کوي. تعجب دی هغه انسان ته چې په تقدیر باندې یقین لري نو دی بیا تقدیر د خیر او شر باندې یقین لري نو دی غم ولي کوي. او تعجب دی هغه انسان لره چې په زوال د دنیا باندې یقین لري چې دا دنیا برانه پاتې کیږي نو تعجب دی دغه انسان لره د دنیا سره دا مینه څنګه کوي. تعجب دی هغه انسان لره چې په زوال د دنیا باندې یقین لري چې دا دنیا به مانه پاتې کیږي نو تعجب دی دې انسان لره دا څنګه مینه کوي دې سره. داسې مختصر مې بیان کړ ډېر لیکلی شوي وو. نو رحمتن دا رحمت دی من عند ربک من ربک د جانبه د ربستانه. خضر علیه السلام وی وما فعلته نه دی کړی ما دې کار لره ان امر یعنې اختیاري د اختیار زمانه خپل ځان نه مې نه دی کړی دا راته بریتاله خوده نه کړی و د دې علم ما ته الله را کړی و. ذالک دا څه چې بیان شو تأویلو تفسیر دی ما د هغه سلم تستطیع چې طاقت نه لرلو ته ای خضر علیه السلام علیه په هغې باندې صبرا د صبره زنور بزه. ویسألونک تپوس کوي تانه عن ذی القرنین په باره د ذی القرنین
مخکې صورت اسراء کې تپوس شوی جواب دلته راغی اکثر مفسرین وایي چې ذوالقرنین علیه السلام د دې نوم سکندر رومي دا د یو بوډۍ زنانه بچی و چې یو زوی یو بل ورور یې نه لرلو. اکثر مفسرین وایي انه کان ملکا عادلا صالحا دا یو بادشاه عادل او نیک بادشاه و. ذوالقرنین ورته ولې ویل کېږي ځکه چې قرنین مشرق او مغرب اړخ ته دې بچی کړی دوه اړختونه. دویم قول دا دی چې یو تاج په سر کړی او دوه شاقونه و پکې د هغې وجې نه ذوالقرنین ویلی کېږي. دریم قول دا دی چې زلفې پرېښودلې دوه کوسې ورکړي ورته د هغې وجې نه ذوالقرنین وایي. بعضې مفسرین وایي چې علم د ظاهر او باطن ورته ورکړی شوی او دا په دین د ابراهیم علیه السلام باندې و. ویسألونک تپوس کوي تا نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذی القرنین په باره د ذوالقرنین سکندر رومي. قلت ورته سأتلو زر دی چې وبولم علیکم په تاسو باندې منه د حال د هغه نه ذکرا څه بیان. انا یقینا مونږ مکننا ملکیت ورکړی مونږ طاقت ورکړی مونږ دې لره له دې ذوالقرنین علیه السلام لره قدرت مو ورکړی فی الارض په ځمکه کې واتیناه ورکړی مونږ د لره من کل شی د هر شي نه سببا منا طریقا لاره مو ورته ښودلی اسبابا اسباب هر قسم اسباب مو ورته ورکړي وو یا اسبابا و طرقا د رسیدو ته چېرته به یې اراده وه هلته به یې ورسېدو دی. فاتبع پس تابع شو سببا منا طریقا د لارې یعنی اخذ طریقا ویني ولا لاره مغرب طرف ته روان شو حتی تر دې چې دا بلغه کله چې ورسېدو مغرب الشمس زی د غروب د نور لره پرېوتو د نور لره وجدا مندک دی هادي نور لرا تغربو چې ډوبېږي فی عین په یو چینه کې داسې چینه حمیتن چې توره خټوه. ووجدا مندک دی ذوالقرنین علیه السلام عندها پنځ د دې چینې قوما یو قوم کافرین چې کافرانو شنې شنې سترګې وې چاق چاقو او بحر نه به خوراک کولو بحر غوښه به خوړله میان شو غیره او لباس د سرمنیو. قلنا ویل مونږ یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین علیه السلام یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین علیه السلام بالهامن الهام سره مونږ ویل ورته اما ان تعذب دا کافران چې دي یا به ورته عذاب ورکړي قتل بکي چې توحید نه مني الله نه مني چې کلمه نه وایي. و اما ان تتخذ یونس فیهم په دې کې حسنا لاره معروفه یعنې عفو و تصفحو یعنې نرم طریقې باندې پوهې کا دا دواړه طریقې مې دله درکې ستا اختیار دی چې څه ورسره کې وکړه یا نرمي ورسره وکړه یا سختي. نو ذوالقرنین علیه السلام جهادي لاره اختیار کړه په دې باندې ډېر زیات اصلاح کېږي په نرم دعوت باندې نه کېږي. قال انه ذوالقرنین علیه السلام اما من ظلم هغه څوک چې ظلم منا کفر چې کفر وکړو شرک وکړو فسوف پزر دی چې نعذبه عذاب به ورکو مونږ دې قتل به کو ثم بیا يرد رد بکړی شي دغه انسان دا کافر الى ربه رغبت یوم القیامه په ورځ د قیامت فيعذبه فسعذاب به ورکي الله تبارک وتعالى دی کافر لره عذاب نکرا من شدیدا سختا. واما من ارى سوق چې امن ایمان راوړو وعمل او عمل وکړ صالحا نیک فله پس د پر جزاء بدله ده الحسنى خل چې جنت ده. وسنقول زر دې چې بووي له دې مؤمن لرا من امرنا د کار زمونه یسرا من د اسانه معروف. ثم بیا اتبع من اخذ طريقا وين ولا لارا اتبع من اخذ وين ولا سببا لارا مشرق طرف ته مغرب وهلو اوس مشرق تزي حتی تر دې چې دا په وخت کې بلغه ورسېدو مطلع الشمس زیاده ختلو د نور لره وجدها مندک دی هادي نور لره تطلو چې راخیږي علی قوم په یو قوم باندې لم نجال چې نه دی ګرځولی مونږ لهم دی لره من دونها اخوا د دې نه سترن سپرده یعنی غر یا بل شي نو هېڅ نو ډایرکټ دا نور په دې باندې راتلو. رب کریم فرمای کذالک کما بلغ الى المغرب بلغ الى المشرق څنګه چې ورسولم دلره مغرب دا ورسېدو مشرق تم دغه شانتي. وقد فتحقی صراحتنا احاطه کړي مونږه یعنی علم زمون پښتا معلوم دی بما پاغسا لديه چې د سره اسباب د خبرن معنا د جهت د علمنا دا مونږ ته معلوم دي ټوله. ثم بیا اتبع وین ولا لارا نو دا مشرق و مغرب اور شمال طرف ته روان شو. ثم بیا اتبع ویني ولا لارا شمال طرف ته سببا لارا حتی تر دې چې دا بلغه کله چې ورسېدو بین السدین بین الجبلین په منځ د دوه غرونو
چې د ارماني او د آذربایجان غرونه وو. وجد موندک دی من دونهما اخوا د دې غرونو نه مخکې قوما یو قوم لا یکادون چې قریب نه ودي یفقهون چې پوه شوي قولا په خبره باندې اړو په خبره نه پوهېده څه عجیبه زبانې و کلي والا خلق چې یاجوج و ماجوج سره نږدې و. نور واقعه به انشاءالله مخکې درس سره بیان شي.